نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. دا سورة عادیات دے او دا مکی صورت دے په ابتدائی زمانہ د نبوت کې نازل شوه دی، خو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې دا مدنی صورت دی. اللہ ته معلومه را، خو الله پاک په دې کې فرمائی والعادیات ضبحا، قسم دې په تیز غلیدونکو اسونو چې پرشیږي، فالموریات قدحا، بیا د اور پا راوستونکو چې نوکا او جنگوي، فالمغیرات صبحا، بیا په حمله کوونکو د سبا په وخت کې نو فاثرن به نقعا، نو اوچتوي په دې سره گرد یعنی دوړه، فوسطن به جمعا، بیا هغه دننه ورننوزي دغه وخت په فوج کې. الله سبحانه وتعالی د اسونو قسم وخوړو. الله سبحانه وتعالی خالق دی د ټولو سيزونو، او الله په خپل مخلوق باندې قسم خوړی شي، لیکن انسان په مخلوق باندې قسم د الله نه ما سوا نشي خوړی. الله سبحانه وتعالی دلته کې د اس باندې قسم خوړلی دی. اس الله سبحانه وتعالی ډیر قوت طاقت والا یو زناور پیدا کړی دی، لیکن انسان لا الله سبحانه وتعالی داسې منقه ورکړی دی چې د هغې په وجه سره دی الله سبحانه وتعالی دی انسان ته دا اس چې کوم دی نو دا تابع کړی دی. نو دومره قوت طاقت والا زناور چې لس کسانم که په زور شنو دا اس نشي کابو کولی، لیکن الله سبحانه وتعالی دا د انسان په گرفت کې ورکړی دی، او دی په د پاسه کینی په ملا والا، او بیا چې کم طرف ته دی اشاره ورته کوي کیزه ورکړي و په خوله کې ولا واچوي، او بیا چې کم طرف ته دی راکاږي نو هغه طرف ته ځي. نو الله سبحانه وتعالی دې طرف ته اشاره کوي چې دا دومره قوت طاقت والا زناور ما ستاسو تابع کو. الان که دا تاسو نه دی پیدا کړي، لیکن تاسو چې ورته څنګه اشاره کوئ نو هغه شانتې زغري. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی د اسونو د هغه عمل ذکر فرمایلی دی چې کوم د جنگ په وخت کې یعنی د جهاد په وخت کې اسونه هغه کردار ادا کوي. او هغه کردار دا دی چې یو خو اس ډیر زیات تیز رفتاره شی دی. که تاسو وګورئ په زناورو کې د ټولو نه تیز رفتار چې کوم دی نو هغه اس دی. اوخان، غویان، دا نور سیزونه چې څومره هم دي نو دا هتیان متیان دا د هغې په مقابله کې ډیر یعنی مدم تلونکي دي. بل دا دی چې د اس پخوا چې کوم د جنګونو سلسله و نو په هغې کې به چې د اسونو کومه دسته وه نو هغه به ډیر زیات پاورفل یعنی جنګ ګڼلی شو، او هغه فوج به ډیر زیات قوت طاقت والا ګڼلی شو چې په هغې کې به سوارو، او سواره به وي اسونو باندې سوارو خلکو ته، او دی ډیر زیات په تیزۍ کې دا اس چې کوم دی نو دی روان وي، او دا هغې ذکر الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې وکړو چې دا اسونه دومره په تیزۍ کې ځي
تقریبا 80 کیلومیټر فی غنټه رفتار باندې دا ځي او په غرونو او په قمرو کې او په کندو کې او په اواره او په هر څه باندې چې په هغې باندې یعنی یو ګاډی نشي تللی یو ټرک یا موټر وغیره په هغه لارو باندې نشي تللی دا اس پکې روان وي او دومره په تیزۍ باندې روان چې دی زیات پرشیږي لیکن دی د دې خپل آقا یعنی د انسان چې کوم د باندې سور وي د هغه حکم مني او ډېر تیزۍ سره رواني دومره تیزۍ سره روان وي چې د ده په نوکو سره چې کومې په غرونو کې او په سنلاخ غرونو کې او په لارو کې دا کپۍ جنګېږي نو هغې سره بسر کې وځي د اور او بیا دومره په تیزۍ باندې حمله کوي خاص طور د سبا په وخت کې به یعنی عربو او مسلمانانو فوجونو به حمله کوله چې ښه رڼا به شوه د شپې به دوی حمله نه کوله او بیا الله پاک فرمیل چې دغې د دوی خپو سره به د سحر په وخت کې دا دوړه اکثر د پرخې او د یخوالي د وجې نه ناسته وي او دا اسونه به دومره په تیزۍ تلل چې په هغې سره یعنی هغه ګرد و غبار راوچتېږي او بیا به د خپل ځان پروا به د اس نه ساتله چې یاره زه په دې جنګ کې ورننوځم دې کې به زه مړ شم یا به څه شم او چې څنګه به ورته انسان اشاره کوله نو دی به پرې د فوج په منځ کې ورننوتو نو هغې طرف ته الله سبحانه وتعالی اشاره په دې 5 آیاتونو کې وکړه چې دا اسونه ډېر په تیزۍ سره ځي چې پرشیږي د ړومبي آیات ترجمه ده والعادیات ضبحا فالموریات قدحا او بیا د اور پر راویستونکو چې نوکه وجنګوي یعنی دومره تیزۍ سره ځي چې د دوی نوکو سره به سر کې د کاڼو نه وځي فالمغیرات صبحا او بیا حمله کوونکي وي د سبا په وخت کې فاثرن به نقعا نو چتوي په دې سره ګرد و غبار د دوی خپو سره فوسطن به جمعا بیا هغه دننه ورننوځي دغه وخت په فوج کې نیغ بیا الله سبحانه وتعالی د انسان یو څو عملونو طرف ته اشاره فرمایي چې دا ښه عملونه نه دي ان الانسان لربه لکنود بېشکه انسان د خپل رب ډېر ناشکره دی ځکه الله پاک دی د انسان ناشکرۍ ته ذکر دلته کې وفرمایلو چې الله پاک انسان له څومره نعمتونه ورکړي دي او دی هر وخت وایي هېڅ هم نشته یاره حالات ډېر خراب دي یاره نن خو مارکیټ ډېر کمزوری دی که دکاندارانو ته وګورې او که چا ته م وګورې تنخوادار نه تپوس وکړه یاره بس تنخواګانې ډېرې کمې دي ګراني شوه شکر د الله پاک یو قسم نه وباسي کاروباري که 1,00,000 روپۍ ورځ ګټي هغه وایي یاره بس یاره نن مارکیټ لږ ډېر ښه نو 2 لکه مې ګټلې وې نو بیا به هغه ډېر ښه نو 2 لکو والا وایي چې یاره 3 لکه مې ګټلې وې نو زه ډېر ښه به نو دا ناشکرۍ خبرې دي داسې نه دي کول پکار بلکې هر وخت چې الله سبحانه وتعالی سړي له سم ورکی پای باندې شکر وباسي او بیا الله پاک فرمایي و انه علی ذلک لشهید او بشک دې په دې ناشکرۍ گواه دی انسان په خپل په دې ناشکرۍ گواه دی کله چې دې مرګ ته ورشي نو دې به بیا پیمانه چې ما داسې خبرې ولې کولې و انه لحب الخير لشدید او بشک دې په محبت د مال ډیر سخت دی دلته الله سبحانه وتعالی اوس د مال محبت ته اشاره وکړه یو خدای چې دې ناشکره دی او دویم د کې د مال محبت ډیر زیات دی یعنی که تاسو وګورئ نو که هر سړی دی که نه نو بس هغه د مال محبت بس وایي چې یاره څومره به دا مال زما ډېرېږي او چې څومره بوډا کېږي دومره په ده کې حرص او لالچ راځي نو ځکه الله پاک دې طرف ته اشاره وفرمایله دا 2 داسې خصوصیتونه چې دا زیاتو انسانانو کې دي ډېر کم د الله ولیان به پیغمبران چې کوم دي نو هغې کې به دا شی نه وي افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور پس آیا دې نه پوهیږي هر کله چې راپاسولی شي هغه څه چې په قبرونو کې دي الله سبحانه وتعالی اوس انسان ته ذکر یعنی توجه هغه طرف ته د انسان ګرځوي چې آیا دې ته نه ګوري چې کله زه د دې قبر نه راپاسم وحصل ما فی الصدور او راښکاره کړی شي هغه څه چې په سینو کې دي کمې خبرې چې د خلکو په زړونو او په سینو کې دي او کوم رازونه دي دا ټول په ورځ د قیامت الله سبحانه وتعالی څرګند کړي او د ده په عملنامه کې به لیکي د مخې ته به راشي هغه خبرې چې د ده نه به هېرې شوي وي
لیکن دته به الله سبحانه وتعالی دغه یادې کی. نو بیا الله پاک فرمایي چې ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بېشکه رب د دوی له دوی نه په دغه ورځ خبردار دی. الله سبحانه وتعالی ته زمونږ د سینو پټو رازونو، د زړونو، د دماغونو، د ټول هر څه په دې کې کومې وسوسې، کوم پلانونه، کوم خبرې چې پرتې دي نو هغه الله ته معلومې دي. نو د دې دپاره په زړونو کې چا سره حسد بغض نه دی پکار، ښې خبرې په زړونو کې ساتل پکار دي، ښې ارادې پکار دي چې زه به دا نیک کار کوم، زه به دا نیک کار کوم. چاله د نقصان کوشش نه دي پکار، ځکه چې الله سبحانه وتعالی خو په هر څه باندې خبردار دی او الله سبحانه وتعالی به بیا چې کوم دی نو هغه ته هر څه څرګند دي. لہذا خپلو زړونو، دماغونو او سینو کې هغه رازونه کېدی چې کوم الله ته خوښ رازونه دي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ بخشش وکړي او زمونږ آبا او اجداد دې الله پاک وبخښي. ټول مؤمنان مسلمانان دې خدای پاک وبخښي چې څومره بیماران دي مؤمنان مسلمانان ټول دې الله پاک شفایاب کړي. څوک قرضداران دې قرضونه نه اخلاص کړي، د چا څه حاجتونه دي یا الله ته ورته پوره کړي او یا الله دا راتلونکي منزلونه مونږ ته آسان کړي او په آخر کې مو دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.